السلام علیکم ګرانو کتونکو د لر او بر د یو بل اپیسوډ سره زه ستاسو محمد وسیم ستاسو په وړاندې یم. ګرانو کتونکو تېره شپه په پاوکم په 2 بجې باندې په خیبر کې کوم چې په 11 اکتوبر باندې قومي عدالت لګېدونکی دی د پښتنو په ضلع خیبر کې دغه په کمزۍ کې ریګي ماډل ټاون کې چې کوم دغه عدالت دپاره کوم میدان دی او په هغه میدان کې خیمې لګولې شوې وې په هغې باندې د شپې پاوکم په 2 بجې باندې حمله شوې ده. دغه حمله خو د ریګي ماډل ټاون پولیس چې کوم دي نو هغې کړې ده. د هغې چې کوم هغه انسوګیس هغه شلزې فایر کړي دي هغه ټول هر څه پراته دي د دغه عدالت د منتظمینو سره کوم چې دغه د پی ټي ایم په کارکونانو باندې مشتمل دی. دغه ټول شلز هغه ځای کې پراته دي. رپورټډلی هغه کومې خیمې چې لګولې شوې وې پولیس راغلي دي هغه خیمې لرې کړي دي. فایرنګ یې هم هوایي کړی دی. انسوګیس یې په دغې خلکو باندې دغه ځای فایر کړی دی. د دغې د وجې نه بیا دغه خلک چې کوم دی نو هغه منتشر شوي دي. بیا دغه پولیس راغلي دي هغه خیمې ښکته راغورځولي دي. په ځمکه باندې هغه خیمې پرتې دي. ځینې سامان یې د ځان سره وړی هم دی. تېره شپه تېرې 2 شپې چې کوم دی نو په دغې کې به داسې کېدل چې د ماسخوتن ناوخته به په دغه ځای کې چې کوم کسان ناست دي نو هغوی به داسې د وینې ګرمولو دپاره به یې مایلسې کولې. هغه مایلسې به دا وې چې لکه موسیقۍ مایلس به کېدو د موسیقۍ دغه انقلابي ترانې به یې ویلې او د بېګا شپه چې کوم دی نو د شمالي وزیرستان نه هم خلک راغلی وو نو هغوی به طورې میلمانه چې کوم ول نو په دغه مایلس کې ناست ول او داسې د پاوکم په 2 بجو په ټیم کې په پولیسو دغه حمله وکړه. بله خبره به دا زه تاسو ته کومه چې په بګیاړي چیک پوسټ باندې د کوکي خیل قوم هغه درنه کوم ته چې د راجتیرا او د راجګال متاثرین وایي د هغې هغه درنه چې کوم دی نو هغه اوس هم روانه ده. خو تېره شپه په هغې کې داسې چل شوی دی چې برکت حاجي صاحب کوم چې ملک نصیر د دې کوکي خیل د درنې چې مشري کوي نو ملک نصیر وایي چې برکت حاجي صاحب چې کوم دی نو د زما سره زما نمبر 2 دی. یعنې دغه درنه چې کوم مونږ ورکړې ده نو په دې کې زما هغه په مشرانو کې یو مشر حاجي برکت دی. د حاجي برکت په کور باندې هم بېګا د شپې پاوکم په 2 بجې باندې پولیس ورغلي دي. ملک نصیر بیا وایي چې زما سره دغې مقامي پولیسو رابطه وکړه چې د برکت حاجي صاحب سره مو یو 2 خبرې دي نو تو ورته ټلیفون وکړه چې هغه راوځي. هغه وایي چې داسې همدغه ټایم و چې ما برکت حاجي صاحب ته ټلیفون وکړو چې موږ کوم دهشتګرد نه یو یا کوم غله نه یو تاسو ورته راوځئ دغه ځای کې 2 کسان نومونه یادوي چې دغه هلکار و هغې راته ټلیفون کړی و چې څنګه برکت حاجي صاحب وجرې ورکول او کړی دی دغه ټایم کې د هغه زوی راوتی دی. هغه زوی چې کوم دی نو هغه دوی په وچ زور باندې نیولی دی او هغه زوی ته بوتلی دی. د هغه د زوی نه جهانګیر نومیږي دغه زوی چې کوم دی او بیا دغه کوکي خیل قوم چې کوم دی ملک نصیر او دا کسان چې کوم د هغه د کوکي خیل قوم نور کسانو نو هغوی راغلي دي او هغوی په تحصیل کمپاونډ چې کوم دی په جمرود کې د هغې مخې ته هغوی درنه ورکړې ده او مذاکرات پکې هم کېږي. سی ډي سی مراشي خو دوی ورته وایي چې موږ له به یو دغه کس راکړې او بیا ملک نصیر دلي دا خبره هم کوي چې چونکې دا درنه زموږ په کوربتوب باندې وه دا زموږ د ټولو ذمواري جوړیږي. موږ به د پیښور د پولیسو نه دا تپوس کوو چې دغه په دغه عدالت چې کوم ځای کې لګي دا د ریګي ماډل ټاون فیز 2 دی. په دې فیز 2 کې چې کوم دغه خیمې لګولې شوې وې په دې باندې حمله ولې کړې د پولیسو د هغې سره څه جواز دی. اوس دې ځای کې 2 سوالونه. یو سوال دا راپورته کېږي چې کله د خیبر پښتونخوا پولیس آیا دا د چا ماتحت دي؟ دا د صوبایي حکومت ماتحت دي؟ دا د وزیر اعلی ماتحت دي او که نه دا د بل چا نه اډرز اخلي؟ د هغې وجه ده چې 13 ورځ د صوبایي حکومت ترجمان چې کوم دی بیرسټر محمد علي سیف هغه وویل چې د پی ټي ایم مشر منظور احمد پښتین په وزیر اعلی هاوس کې د وزیر اعلی سره میټینګ کړی دی. د وزیر اعلی سره هغه د دغه قومي عدالت نه خبر کړی دی چې د قومي عدالت به په څه لګي په دې کې به څه کېږي دا به په څو ورځې مشتمل وي. د دې ټولو نه هغه وایي چې هغه وزیر اعلی چې کوم دی نو هغه خبر کړی دی. بیا بېګا شپه د منظور احمد پښتین دا بیان راغی چې وزیر اعلی مونږ ته زموږ د دغه حمایت کړی د عدالتو نو چې د حمایت وشو نو بیا په صوبه کې پولیس فورس چې کوم دی د چا نه ډایرکټیوز اخلي یا د چا نه هدایات اخلي
دا خبره به وس واضحه کول وي ځکه چې دا خلا چې کوم عدالت لګي د هغې دپاره 11 تاریخ دی هغه نو اوس پکې هم 9 ورځې پاتې دي او 9 ورځې وړاندې نه که دا کار شروع شو ظاهره خبره ده دی چې بیا تلی شي یو قسم له په دې کې مرګ ژوبله رامخې ته کیدی شي ولې چې دغه پولیس دي او دوی ډزې کوي او ظاهره خبره ده د عدالت په دغه ځای کې به اوس خلک ورځ چې تېرېږي په دغه ځای کې به خلک نور هم ډېرېږي نو چې خلک ډېرېږي که پولیس انتشار کول غواړي یا پولیس ته دا هدایات دي چې تاسو دا سیز چې کوم دی نو دا دې ته دا ځمکه ګرانه کوي چې ګنې دغه سیزونه شي د عدالت ونه لګي نو بیا خو به دا سیز به ځي تصادم طرف ته نو بیا به ذمہواری څوک اخلي بیا به صوبایي حکومت په کوم ځای کې ولاړ وي نو پکار ده چې صوبایي حکومت رامخې ته شي او ووایي چې یا خو دا مونږ کوو زمونږ نه پولیس هدایات اخلي او یا دې دا بیا ووایي چې مونږ بېوسه یو پولیس د بل چا نه هدایات اخلي نو د قومي عدالت حوالې سره چې کوم اپډیټس وي نو د هغې دپاره زمونږ یوټیوب چینل چې کوم دی لر او بر آفیشل چې کوم دی دا تاسو کتل مه هېروئ